زمونږ د کلام د حرمتي چا کړی ده اوس دا خو ډېره د افسوس خبره ده. د دې نه مخکې هم لکه د قرآن شریف حرمتي شوې ده دویمه پیره شوه. یاره زما په 100 کې 5% یقین نشي چې به حل شي. د پولیس په زور باندې یا د استیچو په زور باندې هغه نه حل کېږي. السلام علیکم. د سوات نیوز کتونکو نجیب الله افغان یم. په 100 میاشتې مخکې چې په چور قاضي آباد یې پینوړی چې د کابل تحصیل یو لرې غرنۍ سیمه ده، هلته کې د قرآن سره کومه پیښه رامخته شوې وه د یو چا نامعلومه تن لخوا د هغې نه پاڼې سرې کړل شوې وي او بیا د ځایي خلکو یا دغه ولس تر مخه دغه پیښې ته د قرآن توهین ګڼل شوي وو. وروسته بیا دغه پیښه چې یو ځل بیا راغله او په داسې صورت کې راغله چې دغه نامعلومه تن د دایي خلکو د وینا تر مخه د 2 قرآنونو چې کوم دي هغه سرې کړل شو، د هغې پاڼې چې دي هغه سرې کړل شوې وي او په دغه لړۍ کې دغه ټول د کلي ولس د پینوړۍ او ورسره خواوشا سیمونه په ګڼ شمېر سره دغه خلک مشران، ځایي ولس، استادان او د هرې طبقې خلک چې دي هغه په دلته کې راغلي او پولیسو ته خپل فریاد دی هغې راوړی دی. پولیس سره به هم دوی خبرې کوي، د دې کسانو سره به هم موږ خبرې کوو، د علماو سره به خبرې کوو، د دې ځایي ولس سره به خبرې کوو. دوی په اړه د دې په اړه څه نظر لري؟ د دې نه مخکې هم لکه د قرآن شریف حرمتي شوې ده دویمه پیره شوه او انشاءالله هغه موږ ته یقیني راکړه چې موږ زه به خپل کوشش کوم او چې کوم سړي دا کار کړی دی هغه به زه نسم. تاسو یقین لرئ، باور لرئ چې دا کار به وشي، د پولیس په هم دا مسله حل کړي دا ځل؟ نو هغه موږ له اوس حالان ساعت یقیني راکړه چې زه کومه موږ که ورځ ده که 2 که هفته هغه ته به انتظار کوو، هغه نه مخکې نه وړو چې هغه خپل دغه وکړي. که هغه نه ونه شو نو مخکې عدالتونه شته دی، افسران شته دی، موږ بیا مخکې منډه وو او انشاءالله د هغې پورې به راته ووایي چې د ولس راپاسي هغه یو غل سزا ورکوي که رانیسي، غیر قانوني کار نه دی؟ نه دا د ولس کار نه دی، دا د انتظامیه کار دی، د عدالت کار دی. ولس سین وسیب دغه دی چې خپل راپورټ یې راورساو افسرانو ته، مخکې کاروایي د هغو کار دی. چې د قرآن مجید فرقان حمید بې ادبي شو ده، ګستاخي شو ده، هغه سري شوی دی. نو د دې مونږ خپل زموږ سوچ او فکر دا دی چې ماشومانو دا نه دی کړی، ځکه ماشومان چې کوم کوي نو هغه داسې نه وي او هغه چې کوم د جومات کې بیا ګډ وډ نه ګزارلی کېږي، هغه شو کېږي نه. دې نه علاوه اول چې کوم د قرآن مجید فرقان حمید کومه ګستاخي او کومه بې ادبي وشوله او قرآن مجید سري شو، په هغې کې مونږ ډېرې منډې ترړې ووالي خو لیکن د هغې د سره څه رزلټ راونه وتو. لیکن که ماشومانو کړی وی پکار ده چې دوباره نه کېدی. دا ښه مشر کس کړی دی، ښه په سازش یې کړی دی، په کلي کې د 2 فریقینو جنګولو دپاره یې کړی دی. پولیس چې کومې خبرې اترې وکړلې د هغې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ یقین لرئ چې تاسو مسلې به هم حل شي؟ یاره زما په 100 کې 5% یقین نشي چې به حل شي. د پولیس په زور باندې یا د استیچو په زور باندې هغه نه حل کېږي او نه غل ښودلی کېږي. په دې مسله کې چې کوم د 4 استیچوګان بدل شو، 4 استیچوګان. پهله استیچو کوم اختر علي و، اولنۍ مسله زموږ د هغه سره راغلې وه او د چې څنګه خبرې وکړي د اختر علي د دې نه 2 چنده زیاتې خبرې کولې، تیزې خبرې کولې. د هغې نه وروسته بونیری استیچو راغلی سید نورشاه، هغه چې کومې خبرې کولې نو دی به پېته دام ونه ګڼي چې دا مسلمان و، ځکه د هغه ایمان چې کوم دی هغه ډېر اوچت و خو لیکن هغو پکې هم څه ونه کړه. د هغې نه وروسته بل استیچو محمد انور اډیشنل استیچو، هغه پکې هم چې کومې خبرې به یې کولې او کوم خبره چې کوله نو هغه خبره ونه شوه. و د حکومت ته خبره راورسېده، حکومت دې پې خبر وکړي د افسرانو سره عقل دی، د هغو سره فکر دی، د هغو سره هتیار دي، د هغو سره سامان دی، د هغو سره طریقه ده. زمونږ د عوامو سره طریقه نشته، نه جومات ساتلی شو او نه دغه ساتلی شو. موږ لا مطمئن نه یو، موږ غواړو چې په دې کې پولیس هم 100% دغه تاسو به یاد وي هغه 2 ورځې وخت یې ورکړی و چې تاسو 2 ورځو کې په هغه تېره شوې کوم واقعه چې تاسو 2 ورځو کې ملزم ګرفتار کړئ، د هغې وروسته 2 ورځې پوره شوې بیا پولیسو څه کړي وو؟ تر اوسه پورې سم نه دي شوي. چې کوم د الله جل جلاله د عظیم کلام به حرمتي او ګستاخي شوې ده، یقینا دا کار چې څوک کوي د الله د عظیم کلام به حرمتي ګستاخي، نو دا مسلمان سړی نشي کولی او چې دا ګستاخي د الله د عظیم کلام به حرمتي کوي نو دا هغه سړی کوي چې د ایمان وتی د زړه نه. ګرانو کتونکو دغه پروګرام دغه واقعه چې 100 میاشتې مخکې راغلی وه په هغې کې هم د کلي خلکو او دغې ولس تاڼې ته رجوع کړې وه او دلته کې ریپورټ کړی و.
د کلي د خلکو د وینا تر مخه پولیسو دغه خلکو لا 2 ورځې وخت ورکړی و خو ولې د 2 ورځو پوره کېدلو باوجود پولیس هیڅ قسم څه کاروایي نه ده کړې نه په دغه کې څه پلټنې کړې وي. اوس د پولیس ایسچو چې کوم راغلی او د خبرو سره زموږ سره د خبرو انکار وکړو موږ ته خپل موقف چې دی هغه ښکاره نه کړو خو د خلکو سره یو ځل بیا ژمنه وکړه چې زه به خپله ډیوټي ترسره کوم او غل به تاسو ته